نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عزیزانو مونږ تاسو بازار کې کلا یو سیز واخلو اور تو دونا ټماټر راکا دونا پیاز راکا دونا آلوګان راکا ریٹ مو ورسره متعین کړی نه وي او بیا روان شو تی بس ویلی کا پتہ نشته ته چې 100 روپۍ دي 0 روپۍ دي 800 دي 900 دي یا کله یو دکاندار ته ورشو ورته دارو راکا هغه هم تا باندې اعتمادي درته وي بس ټیک ده او بیا لیکم اوس ته وي پیسې مه راکوه ته ورته بس ټیک ته ویې لیکه پیسو تعیین نه دی شوی دې ته بیا فاسده وایي دا ناجایز دی شریعت کې د دې اجازت نشته زه په تا اعتماد کوم ته په ما اعتماد کوي ټیک ده اعتماد ځان ته یوه مسله ده او کاتې صفایي ځان ته یوه مسله ده چا سره هم چې سودا کوئ که دا تپوس نه کوي چې دا پسو شو دا پسو شو دا پسو شو بهرحال ورور دا سودا راکه نو سودا درکه ورور ټول څونه حساب شو هغه حساب به تعیین درته کوي چې 1000 روپۍ شوې ټیک شو ورور ویلی د دې اجازت نشته چې نه تا ته پته شته نه ده ته پته شته دې حده پورې کتابو لیکلی دي یو دارو باندې قیمت لیکلی یوې کپړې باندې قیمت لیکلی یو سیز باندې قیمت لیکلی او درته ویل چې یا رسوله قیمت په لیکلی په هغه ریټیل ریټ مې درکو ویل ټیک شوه لاړې دا سودا هم غلطه ده دا سودا شریعت درته وي واپس یې کا دته وایي ورته وایي چې را واپس یې که دا سودا غلطه ده دا بیا فاسده وایي په دې ګنهګارېږي په هغې مجلس کې به دا ریټ اوس ګورې چې د ریټیل یې دې سونا وایي ما ته پته عام ریټیل 100 روپۍ پرې کوي وایي کېدای شي که نن ریټیل اوچت شوی کم شوی ته خو یې وګوره که نه د پاکستان ګل ول ریټ دی د پاکستان ګل ریټ خو داسې ده چې سهار ته بل او بیګا ته بل نه د سکندونو او د منټونو ټیم وي میډیا دا ورته فورن اطلاع ورسي نو د ما عزیزانو سودا چې کله هم کوئ که په تولې کوئ تول کې مسله دا ده چې تول ته به ته ګورې ستا په وړاندې به دا تول کوي ولې کنی منا یو دانا د آلو یا د پیاز پکې زیاته وي نو پردای حق ته او خوردا درته حرامېږي ستا په وړاندې زیات ور واچولو هغه جدا خبره ده ورته وایي چې وروره دونه دی زیات کوئی خیر ده چې دا زیات مې درکړه خو دا که مالک وي هغه زیات درکولی شي که نوکر وي هغه زیات نشي درکولی او نه څه درته پرېښودلی شي مونږ نوکر پکې نه یاره سر یاد خو که نه څه پیسې خو ورته پکې پرېږده څنګه یې درته پرېږدي د ما عزیزانو ډېر لوی احتیاط کوئ حلاله روزي خورئ والله په حلاله روزي کې ډېر لوی برکت دی او د دې برکت به تاسو ته عباداتو کې محسوسېږي ما خپله تجربه کړې ده چې کله معمولي که ګډوډ خوراکي هغه ته مې عبادت بیا بل اندازي او چې کله خخکلی سړي خواته خوراک وکم هغه عبادت کې مې بل انداز بیا چې ما دا انداز دی خو تاسو دغه انداز دی تاسو ما غوندې مسلمانان وروړه یو که نه
دا سستیا د غفلت ما او تا کې د عبادت کې چې راځي پوه چې دا زما خوراک خوندور نه دی چې کله ما ته په عبادت کې چستیا راځي پوه خوراک مې خوندور دی نو سودا داسې انداز کې کوئ دکاندار د پکار دی چې کوم مسله کې پرون یو کس راغلی مسله پوښتنه کوله د رینګ په بابت کې نو ډېر زیات ګرځېدلی خو آخر ما په یوې نکتې باندې پوه کړو ما ورته راګوله یو سیز معنوي وي او بل سیز حسي وي ته مال خو چاته نه ورکوي سودا خو نه دی اخلی حکومت صرف لیسنس درکړی دی لیسنس په برکت باندې ته صرف څه کولی شي بولی کې حق لري د دې حق نه لري چې ته ورته یاره راځئ چې سره ټول شو پیسې یو بل ته سره ور تقسیم کړو ټیکېداره مې دا درته حرامې دي ویله بس توبه مې ده نن نه پس به زه داسې نه وکړم عزیزانو